د غزوه موته کیسه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مختلف بادشاهانو ته تبلیغي دعوتنامې لیږلې وې. هغې کې یو خط د حضرت حارث بن عمیر ازدي رضی الله تعالی عنه په لاس د بصره بادشاه ته هم لیږلی و. کله چې دې موته ته ورسېدو نو شرحبیل غساني چې د قیصر په حاکمانو کې یو کس و دې قتل کړو. د قاصدانو قتل د هېچ چا په نس هم ښه نه دی. په نبي علیه الصلاة والسلام دا خبره ګرانه شوه. دوی مبارک د 3000 کسانو یو لښکر تجویز کړو. حضرت زید بن حارث رضی الله تعالی عنه یې پرې امیر جوړ کړو او ارشاد یې وفرمایو که چېرې دې شهید شي نو جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دې امیر جوړ کړی شي. که هغه هم شهید شي نو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه دې به امیر وي. که هغه هم شهید شي بیا مسلمانان څوک چې یې زړه غواړي امیر دې جوړ کړي. یو یهودي دا خبره واورېدله. ویې ویل دا درې واړه به ضرور شهیدان کېږي. د ړومبنو انبیاو د دې قسمه خبرو به هم دا مطلب و. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم یو سپینه جنډه جوړه کړه او حضرت زید رضی الله تعالی عنه ته یې ورکړه او پخپله سره د یوې ډلې د دې حضراتو د رخصت کولو دپاره ورسره روان شو. د ښار نه بهر کله چې رخصتونکي واپس کېدل نو دې مجاهدینو دپاره یې دعا وکړله چې الله جل شانه دې تاسو سلامتیا او کامیابۍ سره واپس راولي او د هر قسمه بدۍ نه مو دې محفوظ وساتي. د حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه د دې په جواب کې 3 شعرونه وویل چې د هغې مطلب دا و چې زه خو د خپل رب نه د ګناهونو بخښنه غواړم او یو داسې توره وي چې په هغې سره زما د وینو فوارې روانې شي، یا یو داسې نیزه وي کومه چې کلمې او عینه او سرې تیرې وځي او کله چې خلک زما په قبر تیریږي نو دا وایي چې الله تعالی دې تا غازي رشید او کامیاب کړي. واقعي ته خو رشید او کامیاب وې. دې نه پس دا حضرات روان شو. شرحبیل ته هم د دوی د روانېدو خبر وشو. هغه سره د 100,000 فوج د مقابلې لپاره تیار شو. دا حضرات چې مخکې لاړل نو معلومه شوه چې پخپله هرقل د روم بادشاه هم سره د 100,000 فوج مقابلې لپاره را روان دی. دا حضرات په دې خبر فکرمند شو چې د دې دومره لویې ډلې مقابله وکړی شي یا نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړی شي. حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه په اوچت آواز وفرمایل ای خلکو تاسو د کومې خبرې نه یریږئ؟ تاسو د کوم څیز په اراده وتلي یې؟ ستاسو مقصد شهید کېدل دي. موږ خلک هېڅکله د قوت او د سړو د ډېروالي په زور باندې نه یو جنګېدلي. موږ صرف د هغې دین په وجه جنګېدلي یو د کوم په وجه چې الله تعالی موږ ته عزت نصیب کړی دی. په مخ کې ځئ. د دو کامیابو نه یو خو ضروري ده، شهادت یا غلبه. دا چې مسلمانانو واورېدل همت یې وکړ او په مخکې روان شو. ان تر دې چې موته ته ورسېدل جنګ شروع شو. حضرت زید رضی الله تعالی عنه جنډه په لاس کې واخیسته او میدان ته ورسېدو. زبردست جنګ شروع شو. د شرحبیل ورور هم ووژل شو او د هغه ملګري وتښتېدل. پخپله شرحبیل هم وتښتېد. په یو کیله کې پټ شو او
هرکل ته یې د مدد دپاره سړی ولېږه. هغه تقریباً 2 لکه فوج راولېږه او جنګ په ډېر زور و شور کېدلو. حضرت زید رضی الله عنه چې شهید شو، نو حضرت جعفر رضی الله عنه جنډه واخیسته او د خپل اس خپې یې په خپله پرې کړې چې د واپسۍ خیال مې په زړه کې را نه شي. او څو اشعار یې وویل. د هغې ترجمه دا ده: ای خلکو، څومره ښه څیز دی جنت، او څومره ښه دی هغې ته نږدې کېدل. څومره ښکلی څیز دی او څومره یخې دي د هغې اوبه. او د ملک روم په خلکو باندې د عذاب وخت راغی. ما لره هم په کار دی چې دوی ووژنم. دا اشعار یې وویل او د خپل اس خپې یې په خپله پرې کړې چې د واپسۍ خیال هم په زړه کې را نه شي. او توره یې واخیسته او د کافرانو په ګڼه کې ورننوت. د امیرۍ په وجه جنډه هم د سره وه. اول یې جنډه په ښي لاس کې واخیسته. کافرانو ترې ښی لاس پرې کړو چې جنډه پرېوځي. ده زر بل لاس کې واخیسته. هغه هم پرې کړو. نو د دواړو مټو سره هغه ټینګه کړه او په خوله یې کلکه ونیوله. یو کس د رستو نه د ده 2 ټوکړې کړې چې په هغې سره پرېوت. دغه وخت د ده عمر 33 کاله و. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې موږ وروستو په مړو کې حضرت جعفر رضی الله عنه کله چې راوچت کړو، نو د هغه د بدن په مخ کې حصه کې 10 کم سل زخمونه وو. کله چې دی شهید شو، نو خلکو عبدالله بن رواحه رضی الله عنه ته آواز ورکړو. هغه د لښکر په یو اړخ د غوښې ټوکړه خوړله چې 3 ورځو نه څه څښلو دپاره نه و میلاو شوی. چې آواز یې واورېدو، د غوښې ټوکړه یې وغورځوله. خپل ځان یې ملامته کړو چې جعفر خو شهید شو او ته دې په دنیا کې مشغول یې. ورمخکې شو، جنډه یې واخیسته، جنګ یې شروع کړو. ګوته یې زخمي شوه، ځوړنده شوه. نو ده په خپه هغه پرې کړې شوه، ګوته ونیوله، لاس یې راښکلو، هغه جدا شوه، ویې غورځوله. دی خو نړۍ جنګ او د پریشانۍ حالت کې لږ غوندې فکرمند شو چې نه همت او نه د مقابلې طاقت. خو د دې فکر څه لږ ساعت تېر شوي وو چې خپل زړه ته مخاطب شو. ویې ویل: ای زړه، دا څه څیز دی؟ اوس شوق پاتې دی چې د هغې په وجه درته خطره ده. آیا د بیبي دی؟ نو هغه ته 3 طلاقه، یا د غلامانو دی نو هغه ټول آزاد، یا د باغ دی نو هغه دی الله تعالی په لار کې صدقه. دې نه پس یې یو څو شعرونه وویل چې د هغې ترجمه دا ده: قسم مې دې وي ای زړګیه، ته به ورکوزېږې، په خوشحالۍ ورکوزېږې که په ناخوښۍ ورکوزېږې. ستا د اطمینان ژوند تېرولو یوه زمانه تېره شوه. سوچ وکړه، اخر ته د مني یو څاڅکی یې وګوره. کافران په مسلمانانو باندې ډاډه روان دي. تا ته څه وشو چې جنت نه خوښوې؟ که چېرې ته شهید نه شې، نو دغسې به هم اخر مرې. دې نه پس د اس نه راکوز شو. د تره زوی یې د غوښې یو ټوکړه راوړه چې لږ شان وخوره. ملا نیغه کړه. د څو ورځو نه دې څه نه دي خوړلي. ده ترې واخیسته. په دې کې یو اړخ نه د حملې آواز راغی. هغه یې وغورځوله او توره یې واخیسته او کافرانو کې ورننوتو او تر شهید کېدو پورې یې توره چلوله. پیدا کې لیکي د صحابه رضی الله عنهم د پوره ژوند هم دا نمونه ده. د هغوی هره یو کیسه د دنیا د فاني کېدلو او د آخرت د شوق سبق ورکوي. د صحابه کرامو رضی الله عنهم به څه تپوس کوي
په تابعینو کې هم دارنګې ختلي وو. په یو کیسه دا باب ختمومه چې د هغې رنګ بل دی. دښمن سره د مقابلې نمونې خو تاسو لیدلي دي. اوس د حکومت مخ کې نظاره هم ووینئ.